أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته دے فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نا په یو موقع باندې تاسو کو چې ای الکلام افضل، دا الله رسول د ټولو نه غوره کلمې او کلام دا کم یو دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایو مصطفى الله لملائکته او لعباده، چې کوم د الله او د هغه د فرشتو او د بندګانو د پاره چان کړی شوی دی، نو هغه کلمې چې دی هغه د دې چې سبحان الله وبحمده. د حدیث مبارک کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو شو صحابو ته تاسو کو د الله رسول د ټولو نه بهترین او غوره کلمې کمی دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې داسې کلمې درته خیمه چې هغه د ملائکو د پاره، د الله د پاره، ملائکو د پاره او بندګانو د پاره خاص شوی دي. نو په هغه کې هغه کلمې چې دی هغه د چې سبحان الله وبحمده. بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو صحابي تاسو کو چې د الله رسوله ما ته داسې خاص سیز وخایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام متو فرمایل چې زه ته داسې سیزونه نه خېمه چې ټول مخلوق له د هغې په وجه باندې رزق ورکېږي. دا صحابي ډېر په جلتۍ سره په شدت سره تپوس وکړو، د الله رسوله ضروري راته وښیه. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې سبحان الله وبحمده، دا وایه د دې په وجه باندې د الله ټول مخلوق له چې دی رزق ورکېږي. بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک سبحان الله وبحمده سل کرته روزانه وایي، نو الله تعالی به ول د هغه زین رزق ورکړي چې د دو په ګمان او په خیال کې به هم ناراضي. رزق به ورځ په ورځ ترقی کوي او د محتاجی په زوال زی او رزق به چې دی ورځ په ورځ په ترقی زی. بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څوک سبحان الله وبحمده سل پیری وی نحتت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. دا الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کو د سمندر د زګ په مقدار باندې د دې انسان ګناهونه الله تعالی به ټول معاف کړي. بل حدیث کې هم دا راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل د امام بخاری رحمه الله چې د انما الاعمال بالنیات نه بخاری شروع کړي او اختتام په دې کلمو باندې کړي چې په خله باندې یعنی په جبه باندې ډیر زیاتی دغه د اسانی دي هلکه او پلکی دي او د تلکی چې د ډیر درنی دي او د رحمان په وړاندې چې د الله تعالی ډیر زیات خوخي دي. نو هغه کمی کلمې دي هغه هم دا دي چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. او د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ په روایت کې دي چې څوک سل پیره روزانه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم اوه نو دا سړی بلې ونی کېږي نه، په دو باندې به پالج مرض ناراضي، په دې انسان باندې به جزام مرض هم ناراضي. او په بل روایت کې راځي چې دی به د تکبر نه هم بری، نو چې یو انسان د دین هم بچي. او په بل روایت کې دی چې دی بړندېږي هم په سترګونه، یعنی د لا علاج مرضونه هم انسان ته چې دی الله ته نجات ورکوي. په دې وجه باندې زما محترم ورونو چې دا خاص د فرشتو تسبیح هم دی چې کم از کم دا معمولی الفاظ دي او په دې باندې الله ډیر زیات خوشحاليږي. په دې کې زمونږ استاد محتاجم الله ختمي، په دې کې بلاګانی مصیبتونه رانم الله ختمي، په دې کې لا علاج مرزونه رانم الله ختمي او په دې کې د رزق ټولې دروازې هم کولاويږي. نو دا کلمې کم از کم روزانه سل پیرې وظیفه کوي. د الله نه می امید دي چې تاسو کمی بندي د رزق دروازې دی الله به د ټولې کولاو کی. کو پچا مرضی الله به د مرض نه خلاص کی او کو د چا نور څومره ضرورت جایزي الله تعالی به د خپل خزانو نه ولا پوره کوي. هغه کلمې هم دادي چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. د الله نه می دعا ده چې الله تعالی دی یو مسلمان هم د دې کلمو د لوستنه او د ذکر نه محروم پاتې نکي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.